پارټۍ لا ووټ په دغه ورځ باندې داسې ګڼ تعداد کې ورکو او داسې هغې سره جوش او جذبې سره ورکو چې زمونږ مخالفین چې دي چې هغوی وروستو پاتې شو دلته دا مونږ دا الیکشن په ډېر هغې سره وګټو. د دې لپاره به مونږ ټول مشترکه کار کوو. د دې کلي همیشه زمونږ د شیرپو د یانوې دلته به همیشه یو اتفاق او اتحاد و او دا کلی چې حیات محمد خان شیرپو شهید کړی شو نو د ټول پاکستان او ټول دنیا شیرپو پیژنده. د هغې نه مخکې شیرپو یو ورکوټې کلي چې په پنجاب کې تاسو چاته ویل چې شیرپو مغربي شیرپو کوم ځای کې دی؟ اوس صرف د شیرپو نوم تاسو واخلئ هر ځای کې چې هغه سړی به چې چاته ته اخلئ هغې ډېر عزت او احترام سره وایي چې ښه دا خو د شهید کلی دی او د حیات محمد خان شیرپو کلی دی او د هغې دپاره زمونږ په زړه کې د هغه دپاره احترام دی. دا کال په کال چې برسیم مونږ مناوو دا برسیم هر کال چې برسی راشي او برسی وشي نو مونږ هم دا یو بل ته وایو چې یاره دا خو پروس کال نه زیاته وه یاره دا خو بل کال نه زیاته وه 32 کاله وشو چې هغه مونږ نه جدا شوی دی. ستاسو بعضې مشرانو به هغه لیدلی و د هغه سیاست هم لیدلی و او هغه به چې کوم جذبې سره د هغه په زړه کې عاجزي وه هغه د عاجز ملګری و هغه د غریب ملګری و او همیشه به هغه په ورځ او شپه چې څوک ورله راغلی دی د هغه یې خدمت کړی دی. همدغه جذبې سره د هغه شهادت نه پس مونږ دا په زړه کې او همیشه هم دا هغه دی چې د هغه نوم مونږ روشن کړو د دې کلي نوم روشن کړو چې د دې کلي دا اتفاق خلکو ته وښایو. مخکې خو داسې حال دلته چې د نورو پارټو والا به شیرپو ته راتلل هم هغوی چې هلته لاړ شو نو څه پې لکه هغوی ټولو اتفاق دی او دا یو طرف ته دي ټول. نو دغه اتفاق چې زمونږ قایم او دایمي نه انشاءالله تعالی هېڅوک هم خو ډېر هم راته منصوبه بندۍ جوړې شي خو ډېر هم راته سازشونه وشي خو انشاءالله تعالی چې زمونږ اتفاق وي نو کامیابي به زمونږ وي او ستاسو به کامیابي به د ټول وي. دا کامیابي زما نه ده دا کامیابي د سکندر حیات خان نه ده دا کامیابي د دې ټول کلي ده دا کامیابي د دې ټول غریب ولس ده ځکه چې مونږه الیکشن وګټو مونږ ټول پې ښه ښکارو او هر ځای ته چیزونه وایي چې یاره دا د شیرپو مشر راغلی دی شیرپو نوجوان راغلی دوی خپل کلی او خپل علاقه ښه په هغې سره باري اکثریت سره ګټلې ده. نو دغه سلسله به مونږ دا غواړو چې تیر ځل تاسو ته پته ده هغه شانتې کامیابي رانه کړه شوه په هغې کې ډېر سازشونه شوي وو ډېر پکې یو سیاسي پارټۍ ته لاره کولاوله په هغې کې دا ټول چې سامنے نورې پارټۍ وې هغې کړې وي یو طرف ته کړې وې یو پارټۍ لاره کولاوله د هغې نتیجه تاسو ولیدله چې دې 15 کاله کې نه د دې کلي خدمت وشو نه د دې علاقې خدمت وشو. مونږ خو به
بعضې پارټۍ خو ډېرې دا بدې ردې خبرې کوي، موږ هغه نه کوو. موږ صرف دا وایو چې زمونږ په کارکردګۍ باندې تاسو مقابله وکړئ چې د دې علاقې چا خدمت کړی دی، دې علاقې کې کو دا څه سهولتونه دي، دا چا دلته کومې پارټۍ کوم چا دلته دا سهولتونه خلکو ته میسر کړي دي، او نور پارټۍ مې خپل وښیي چې هغوی کله په حکومت کې راغلي هغوی څه کړي دي. دلته چې د شیرپو ته ګیس راتنو په پنجاب کې لوی لوی خالیې د دې نه محرومه وې، خو دلته د هغې نه مخکې ګیس راغی. داسې دا نور چې څومره سهولتونه دي نه دې موږ هم دا غواړو چې دا سلسله چې کومه دا 15 کاله ماته شوې وه، دا 15 کاله چې هغې کې دا فرق راغلی و چې زمونږ نمایندګي نه وه په اسمبلو کې. مونږ دا غواړو چې بیا هغه تسلسل واپس بحال شي او دا علاقه په ترقۍ په لاره باندې د خوشحالۍ په لاره باندې او د دې علاقې د خلکو سوکالۍ لپاره چې څه هلې ځلې هغه مونږ وکړو چې دا علاقه بیا آباده شي او دا علاقه هماغه شانتې هغه شي چې خلک ورته ګوري. یو وخت کې دې حلقې دا دې ته PF 16 وې، بیا نمبر یې بیا بدل شوې او هغه شوې. نه هغه وخت کې به خلکو وې چې یاره مونږ په PF 16 کې لکه ځمکه اخلو چې هلته کور جوړ کړو، ځکه چې هلته هر یو سهولت شته. نه دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده، ټول لپاره چې مونږ دا علاقه ته هم را آباده شوې ده. اوس هم راته ډېر خلک وایي چې یاره مونږ دې خوا راشو او دلته دا حالات وګورو، نو تاسې خو په دې صوبې کې به یو حلقې کې هم داسې حالات نشته. نو زمونږ وروڼو زما همدا درخواست پی چې مونږ ټول په یو اتفاق شو او کور دی، کور کې ګیلې شکوې هم راشي، ځکه څه هغه خو نشته، راځي ګیلې شکوې هم راشي، د یو بل نه د خپلو نه ګیله خو د چا نه کېږي، د خپلو نه کېږي. نو هغه ګیلې شکوې به انشاءالله تعالی هغه هم لرې کوو او چې کور یو شو نو انشاءالله تعالی بیا پکې صرف هغه نه راځي چې مونږ د خپل کور نه مضبوط یو او دې ځای نه ښه اکثریت سره روان شو، نو انشاءالله تعالی هغه اکثریت به بیا څوک پوره کولی نه شي، بله پارټي به نه شي پوره کولی. دلته دا مونږ به سره ولاړ یو او انشاءالله دا به کوشش کوو چې دا مشران مخکې کړو، ورپسې دا نوجوانان ټول به یو یو ووټ دغسې دا زمونږ د میندو د خویندو د زنانو ووټ چې دی هغه هم زمونږ لپاره ډېر قیمتي دی چې هغه هم کور په کور چې هغه زنانه لاړ شي پولنګ سټیشن ته ښه په عزت سره ووټ کول کړي او واپس راځي. دا زمونږ لپاره د عزت خبره ده، دا ټولو لپاره چې دغسې مونږ دا سلسله زما د دې ځله ډېر امید دی، ډېره تمه ده چې انشاءالله دا د دې کلي نه به مونږ دومره اکثریت اخلو چې په هغې باندې به انشاءالله تعالی دا ګټه هم په دې د دې ځای نه به دا ګټه شروع کېږي او انشاءالله تعالی همدا به داسې جاري او ساري. یا نجیلا خان ته خوشخبري واورم، خوشخبري